شاپور تاڼې په حدود رنګ روډ باندې پرانا ورځ ډاکوان په یو ګودام باندې ورغلي دي. په دې ګودام کې 15 کسان چې کوم دي هغې په ګن پوینټ باندې یرغمال کړي دي، په یو کمره کې بند کړي دي او د هغې نه لکونو روپۍ، تماچې، موبایلونه تر دې پورې چې شناختي کارډونه یې ترې هم وړي دي او تښتېدلي دي. دې حوالې سره چې په شاپور تاڼې کې کوم FIR درج شوی دی، په دې کې د مدعي مومن خان دا رپورټ درج کړی دی چې د دې رنګ روډ باندې MMC اسپتال سره د الومینیم ګودام دی او ډسټریبیوشن هم دی سره. دی وایي چې دی 15 کسان په دغه ګودام کې موجود وو. د ورځې تقریبا 60 منټه کم 2 بجې درې ډاکوان وایي زموږ د ګودام ته راننوتل چې ماسکونه یې چولي وو، مخونه پټ کړي وو. دی وایي موږ 15 کسان یرغمال کړو په ګن پوینټ باندې او دې کې د دې مومن نه چې کوم دی د iPhone 13 موبایل اغوښتی دی، 4,17,000 روپۍ ته اغوښتي دي، لپټاپ دغه ځای نه وړی دی، 2 تماچې دغلته پرتې وې په دې ګودام کې هغې وړی دی. د دې منیجر چې کوم دی زاید اکبر دغه نه 18,500 روپۍ یو موبایل اغوښتي دي، سلمان نه تقریبا 3,20,000 روپۍ اغوښتي دي، عدنان چې کوم دی هغه نه 47,000 او نسیم ګل چې کوم دی د هغه نه موبایل او 64,000 روپۍ اغوښتي دي. دی وایي موږ د ډاکوانو بیا په یو کمره کې بند کړو او وتښتېدل. دې پولیس ته ویلي دي چېرې د دې په دې ګودام کې CCTV کیمرې هم لګېدلې دي، پکار ده چې ملزمان ګرفتار شي. د شاپور تاڼې پولیس چې کوم دی په دې کې د نامعلومو کسانو خلاف FIR درج کړی دی او تفتیش یې شروع کړی.